ابا واستكبر وكان من الكافرين. شیطان انکار وکړو، تکبر وکړو. الله فرمای کافر شو. اغ وخت نه واخلا تر دې آیت نزول پورې هر ورځ به دو فرشتې راتلې، سهار به یو سپېړه شیطان وهلو، تر ماښامه پورې به مازغه تاوېدل، ماښام به بیا بله فرشته راغله، بیا به یو سپېړو وهلو، سهاره پورې به مازغه تاوېدل چې الله په حضور باندې زما او تا آقا رحمت واسطه پیش کړه. الله ورته فرمای ورځه تا پاره مې رحمت کړو، نن نه بعد به فرشتې تا په سپېړو باندې نه وهي. الله شان مصطفی زندہ باد، شان مصطفی زندہ باد. نو تنگ شوي خو نه یو که نه؟ تاسو خو نه یې تنگ شوي صاحبه، راځئ چې اوس ټولې پاړې په دوی باندې وایي. جزاک الله. نو ما څه خبر کوله؟ شیطان دې پر رحمت ته محبوب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوغختلو، وی علی زما په دې بستره باندې سمله. لږ توجه کوئ بس مختصر، ترا کېدای شي بجلی هم راشي. ما په بستره باندې سمله، سهار به دوی ته امانتونه ورکړي، بیا ورپسې راځه. محبوب خاورې راواخیستې، موټی یې ډک. توجه وکړئ، لږ هغه تصور وکړئ یار، پوه شوې. موټی یې راواخیستلو، سوره یاسین شروع کړلو او داسې ورغوزار کړو، په باندې تیر شو. محبوب ګوري چې فلانی قبیلې دی، فلانی قبیلې دی، فلانی قبیلې دی، خو دوی په سترګو باندې نه ښکاري. مدینې ته تشریف وړلو، په داسې وخت کې الله فرمایي وللآخرة خیر لک من الاولی. اے محبوبه ستا دپاره هره راتلونکې لمحه ما غوره وګرځوله. هغه داسې غوره وه چې محبوب کریم په 53 سال عمر کې مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت کوي. صرف ابوبکر صدیق ته ورسره، او په مدینه کې په شمار کې 27 خلکو ایمان په دې وخت کې راوړی دی. خو چې محبوب وردننه کېږي، څوک کجورو ته خطي دي، څوک په چتونو باندې ولاړ دي، زنانه په لارې کې ولاړې، ماشومان په لارې کې ولاړې، دفونه اخیستې دي. او څه وایي؟ وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. فرمایي په موږ باندې مکې له دې غرونو نه 14 سپوږمۍ راوخته.